نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا قران مونږ را رسول دی ډېر په تکلیف ډېر په مشقت چې دا یو آیت نازلېدو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د جمی په موسم کې په سخت یخنۍ کې ولی وتلی مونږ کاری چې په مسلمانې ولاړ یو کله څه کو کې مونږه مدار کی د قران نخوان حاصلو په قران پاک کې سره پاسه شپږ زره آیتونه دي هر آیت سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نخولو تلا زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته سوال جواب وکړ راشه آیتونه نازل شوي دي دا ولیکم زراله مې نبی علیہ السلام سره داسې کېناستم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پتون د ما په خپل باندې پروت داسې کېناست دا آیتونه نازل شوي چې لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ما په یو ټکی کې خو چې هغه خلک چې هغه ناس یو جهاد نه کوي دا خلک او چې کوم خلک جهاد کوي دا په درجه کې برابر نه دي نو دا آیت چې نبی علیہ السلام ما ته یو مالک نو دغه وخت کې عبد الله ابن ام مکتوم نابینا صحابي ناس تو شاته هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله رسول ته نابینا یا معذور یا منظم هم دا حکم دي چې د مجاهد سره په درجه کې برابر نه ما ته عذر دې ما ته دا عذر نه د جهاد نه کړو دغه وخت په اوران بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی جبريل عليه الصلاه والسلام راغی او صرف دا یو ټکی نازل کړ غیر اول الضرر غیر اول الضرر اوس په دې څونه وخت لګي په دې یو سکند لګي غیر اول الضرر او په دې کې زید بن ثابت اعلان فرمایي چې دا کاتب وحی د رسول الله مبارک دی دوی دون زور زمانه پتون واغ چې د نبی صلی الله علیه وسلم پتون مبارک زما په پتون پروت دون زور واغ چې زما په پتون باندې غر را پریوته دا پتون می مات نبی ټول قران باندې نبی صلی الله علیه وسلم یا علی بن امیہ رضی الله عنه فرمایي زما ارمان چې نبی صلی الله علیه وسلم د وحی په حالت کې وینم ویله حدیبیه په موقع باندې یو کس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو دا حالت د احرام کې یو سړي خوشبودار کپڑے چولی وي دا څه حکم دی نو دغه واقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راغلا نو عمر سے بیما پسې ګرځېد چې راشه تا ارمان کو چې نبی علیہ السلام په داسې وخت کې پوری نه چې کوم وخت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی نازلېږي نو چې دراله باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صادر اچول صادر مون په چا باندې کوم وخت اچو چې سړی د خپل د خود بارش او رنگي بدل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صادر پروت او ایمانه صادر ته داسې سر ورننه پاسه نو چې مې وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دې ساګانه رسیده کا سړی چې سیادنی پیراشي او په سیادره کې او سړی سیده ساګانه اخلي غړي وړي اقصی ساګانه رسي او بیا چې هغه د وحی حالت ختم شو بیا هغه کس اواز چې راځي سبحانه الله حکومت دون نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران پاک د وجه نه سختې برداشت کړې دي په کار خدا و چې دا یو ګفت مونږ چې چاره ګفت ورکو نو څونه په خشته کاغذونو دی بند دا هرې چې دا ګفتونه تیار کړی څونه خواري کړی او دا چې اوس مونږ د ماشومان له ورکو نو څونه لري قدر او عزت باندې ورکو دي څونه په قدر او عزت اخلي څونه په خوشاليږي دا قران پاک یو ګفت دا یو تحفه وا ولی په الله نبی رسول الله کلو په یو آیت دا غنه خو یو کړي دا دې لپاره چې امت ته پیغام شي چې د نبی امتی د دې قران قدر کړو دا ګوره آسان نه دی راغلی که یو بلار
چې په ذوالحج چې بچی ته نصیحت کوي نو ورته څه وایي دې بچی له دې پیسو ډېر قدر کوه دا ګوره ډېرې ما په سخته کوي داسې په ذوالحج مه کوه داسې عریضه وما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په هر آیت ولې د دې ولی الله کې چې امتی ته سره احساسي چې دا هغه آیتونه چې د ما د نبی نه کې ولی تر یو هغه سایه کې کول شي دا زبنن ولې د دې نه غافل کېږم زه به ولې دې سره محبت نه کوم